جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سلامونه مې واخلئ. زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم او دا وخت موجود یم په سوات کالام کې. را سره موجود دی آصف خان. آصف خان چې دی د شنګلې سره د تعلق دی او دا زموږ یو ډېر ښه ملګری دی. نن سبا چې دی د ډیپلومیټ هوټل اینډ رسټورنټ منیجر دی او هوټل چې دی تاسو په دې فوټیج کې کتلی شئ ډېر ښایسته رومونه، ډېر ښه چې دی نو فیسلیټیز پکې هر قسمه فیسلیټیز پکې دلته کې ملاویږي. ډېر صفا ماحول. هغه سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد علي صاحب ډېره مننه ستا کوم چې ته رالې زموږ خواله او ډېره مننه. ډېره مهرباني، شکریه. موږ به راځو، بار بار به ستاسو خواله راځو. دا راته ووایه چې د هوټلینګ دا کار دې څنګه شروع کړو، بیا خاص کالام په حواله من دی؟ دا داسې کار و، زه اول وم سوات پیس هوټل کې. هغه ځای نه بیا دغه شوم ملمجوې ته. ملمجوې مې نه بعد بیا زه دلته رالم کالام ته. کالام ته تقریبا د دې جمعې شروع کېدونکې وه چې رالم. دلته رالم او بس دلته کې آباد شو. دلته کې ما یو هغه وخت سات په دلته تېر کړو چې څه هغه دی چې دلته به یې کوو. ښه، دا راته ووایه چې لکه ستا ایکسپیرینس ډېر دی په هوټل سیسټم کې که نه؟ نو کالام په حواله باندې مې څه ویل غواړې؟ دلته خلک کومو میاشتو کې ډېر راځي او کوم خلک ډېر راځي؟ زیات تر خلک خو دغه پنجابیان ښکته دغه ول علاقو والا دا نه مني. ولې چې هوټل خو آباد هم به هغو دي، هغو د وجې راځي. او کالام په باره کې خو دغه دی چې موسم هر دغه کې راځي. واورو کې هم زیات تر راځي، ولې چې واورې انجوای کوي، سنوفال دې دپاره. او پاخه خو بیا ګرمۍ کې خو تا ته پته چې زموږ خو بیا سیزن ګرمۍ کې خو بیا ډېره ګڼي. نو اوس د روډ د وجې د اختر نه بعد د سیلاب د روډ د وجې لږ مسلې وې، نه یې د وجې مېلمه داسې زیات نه و. د خپل هوټل په حواله باندې به څه ویل غواړې او څه تاثرات دي ستاسو؟ نو هوټل خو ماشاءالله ښه دی، هر څه موجود دی، څه دغه نشتي او هر قسم سرویس او ګرمې اوبه هر څه اویلیبل. او پارکینګ او هر څه پارکینګ خو ښکلی هر څه اویلیبل. نو څوک چې تاسو ګوري کالام ته راځي نو څنګه دلته راشي او که نه؟ بلکل، ولې نه، تابعدار څه ټایم هم راشي. د هوټل نوم ورته ووایه، لوکیشن ورته ووایه. دا نوم ډیپلومیټ هوټل دی، ډیپلومیټ په نوم دی. او دا خاص په دغه مال روډ دی، مین روډ د کالام. دغه پي سي او په هم دی، ولنې دغه چې را کراس کړي دا چیک پوسټ، یعنې چې لږ مخکې راشي دغه پي سی او په هم دی سر دی غاړې دغه. خو بس چې د ښکتې غاړې تاسو راځئ نو بس په دې ګس لاس باندې به را تاسو ته راځي. نو بلکل یقینا ښکلی هوټل دی. څومره وخت یې وشو چې د هوټل سیسټم ته راغلی یې؟ زما دا څلورم کال دی. څلورم کال دی د هوټلو په دغه کې. ښه، نو څنګه ګزاره پکې کېږي او که نه ستاسو؟ بلکل کېږي، ښه ګزاره، ښه لین هغه روان دي، ګزاره روانه. مسلې مسایل تاسو ته څه دي؟ مسلې مسایل خو فی الحال څه نشته، خو دغه د روډ مسله وه، هغه هم بس انشاءالله دغه دی حل شوه. ستاسو سره مخ یو کار پې شروع دی او ټینشن نشته. روډ هم اوس ښه ټایټ برابر دی او راځي. نو اوس خو دا ورځ دوه دي، دغه اختر دغه پته چې دغه ورځ دوه دي، اختر هم راغی. دې د وجې اوس دومره څه نشته. نو اوس به انشاءالله اختر نه بعد شروع کېږي. نو تاسو په اختر کې کلي ته ځئ که نه دلته به؟ نه، زه به دلته یم انشاءالله. خلک دا قرباني تاسو ورکوئ؟ بلکل. دا هم ډېره غټه ګران کار دی، لکه چې په اختر کې سړی په بار بندي که نه. کالام په حواله به څه وایې؟ کالام دې خوښ دی؟ بلکل. کالام کې خاص ډېر ښکلي ځایونه کم دي؟ بس دغه ماوډن دی او سره دغه شاهي باغ دی. ټول ډېر دنیا ځای زه به راته کم یادوم. خو کالام هسې بس چې راځم د شاید ښکلا ده، منه موسم یې ښکلی دی. موسم وایه هوا به اوړی ته اوس دې ګرمۍ ته وګوره، جون جولای دغه دی. دلته ته وګوره ته خپله یې چې کمبل یا بړستن موږ لا اغوندو. پنکې پکې نشته؟ پنکې د سر یې نشته. زما هوټل کې سر یې پنکې نوم نشان نشته. ها، دلته د خوراک څه سیسټم دی هوټل کې؟ تاسو سره څه څه ملاویږي بیا په دې سیزن کې؟ هر څه شته اویلیبل. باربیکیو به جدا لګېدلي او کچن خو هغه مخامخ دی، هغه جدا راغلی. عام تاثر دا دی چې یاره په کالام کې د ریټونه د کمرو د هوټلو ګران دي، دا په دې حواله په څه ویل غواړې؟ نو ریټونه خو د هغه ولې چې دومره سنې خو دغه یو سیزن ته کاتی، خو نه دومره دغه هم نه وي پکار ګزاره. ستاسو ریټ لکه مناسب وي؟ زموږ خو ډېر مناسب وي، بار په شان به نه وي انشاءالله. بلکل. او څوک چې لکه دې غاړې مېلمانه راځي نو څه وایي چې لکه د ډیپلومیټ هوټل ته لکه رسټورنټ ته خامخا راتګ وکړئ؟ دلته چې زما سره چې یو پیره مېلمه راشي نو ماشاءالله الحمدلله چې دوباره بیا مال واپس راځي.
بل ځای ته نه ځي. نو دا خو دا خبره دا ده چې ستاسو اخلاق هم ماشاءالله ښکلي دي، ستاسو سیټ اپ هم چې دی نو زبردست دی. خامخا دې ته نه بیا چا زړه لګېږي. زه به خپله راغلی یم درېیمه ورځ مې ویم چې نه تللی پروت وی دلته که نه. بلکل نو اخلاق مین شی دی، ټول به دې دغه کې اخلاق دی. اخلاق دی بلکل. چې اخلاق دې ښه تعالی به مېلمه هم راځي، هر څه به دلته برابر وي. چې اخلاق دې نه نو تاله به څه مېلمه راشي او څه دغه به ته وکړي، کاروبار به وکړي. اخلاق ښه ساتل پکار. په دې هوټل په دلته به هوټل چې دي که نه دا د بار خلکو دي که د دې ځای د خلکو دي؟ دا ځای نه چې کوم دي زموږ دا د دې ځای خلکو دي، آباد کړي بهر خلکو دي. دا خلک دلته ځای څوک نه ورکوي؟ ځای داسې به دغه ورکړي، اګریمنټ باندې ورکړي، په کرایه باندې ورکوي. اګریمنټ 20 سال داسې زیات نه ورکوي، خو دغه 3 4 او 5 سال پورې. او کرایه یې څومره اخلي دو؟ کرایه یې خو دغه تقریبا ته حساب وکړه 40 45 پورې لاکه پورې کال حساب یې. او چې واورې کله وشي نو دا روډونه بني بیا پخته دغه خلک تللی راتلی نه شي؟ نه ځي، دومره روډ مسله نه وي، ګاډي لګیا وي. دا سهولت دلته کې ماشاءالله ډېر زبردست دغه دی چې کار مخه جاري په مخه جاري واوره څه کوي، روډ باندې دوی ته نه پرېږدي. دا دغه نشته. بل دلته کې دا فور ویل چلیږي جیپان، بلکل ټینشن نه. مېلمه چې راشي بهرین نه بیا ډایرکټ به جیپ کې راوچتوي، ګاډي اول ته ودرېږي، ګاډي هلته ودرېږي محفوظ، دغه ته یې نه پرېږدي. او لکه دلته چې بیا میلمانه راشي نو بیا دلته دې ځای کوم لوکل جیپان چې دي نو کوم روډونه چې په بره خراب دي لکه مهوډن شو یا هغه سیف الله جیل شو نو هغې ته بیا به جیپانو کې ځي؟ جیپانو کې ځي. اول چې روډونه کچه دلته خو تا پرون به ته تللی زه تللی یم بلکل. نو نه چلغ کېږي، دا واړه ګاډي دا نشي تللی، نو دغه جیپان چلېږي هلته کې. دلته پې د هغو خپله روزي دا روانې جو، د میلمه هم کار وشي. اخره کې ورڅه پیغام ورکوې عوام له پښتنو له؟ بس پیغام زمونږ دا دی چې اختر را روان دی، بس غریبانانو دغه پکې ښه دغه وکړئ، داسې نه چې بس پرې ژوند نه دوم وخت کوي یو بل کال له وجې نه دا به پرتي واوره کوي یو بل کال نه نه حصه ورکول پکار دي او چکر هم لګول پکار دي. کالام ته چې راځئ نو د ډیپلومیټ هوټل اینډ رسټورنټ چې دی نو دا بلکل مه هېروئ که نه. ډېره مهرباني، شکریه. نور خو څه نشته که نه؟ ها قدرمنو کتونکو دا را سره د ډیپلومیټ هوټل اینډ رسټورنټ کوم منیجر چې و آصف خان یو ډېر ښه ځوان هم دی، زموږ ښه ملګری هم دی، خوش مزاجه، تعلق یې د ضلع شنګلې سره دی. دغه ښکلې خبرې اترې تاسو واورېدې، یقینا چې ستاسو به خوښې شوي وي. که تاسو چېرته کالام ته راتګ کوئ نو دلته راتلل مه هېروئ. د دو نمبر هم تاسو پر سکرین باندې کتی شئ، د دو سره خامخا رابطه کوئ. ډېره مهرباني. پاکستان زنده باد. د الله په امان.